بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نن دی موضوع ادي غسل طریقہ دا چونکہ بار بار ملګرو دا ویلو چې غسل متعلق مو د طریقہ وخیل شي. نن دی غسل طریقہ خيو کوم سړی چې غسل کوي هغه ته پکور داغه دا چونکہ نن سبا غسل خلیلی واشروم وتی باتروم وتی نه پکور داغه څه کم از کم هغه لوندې نه کپڑا زونده چولی یعنی بالکل بربند نه لومبي جنگیا شو لاته بندو تیر شیدا لګول پکور دی او کوي سره بالکل لنډغره لومبي هغه د پکور داغه دا څه داسې ځای کې ولومبي چې هغه باندې چو نزیل به نه لګي لکه نن سبا واشروم دی جټې دی صحیح ده. زنانا لومبي یا هغه سړی چې بربند لومبي یعنی کپڑے نه دی چولی بالکل بربند لومبي پکور دا چې د پونوستي باندې ولومبي درې دلو ته نه دی پکور ځکه کوم سړی بربند لومبي جنات شیطانون دي سره لیبي کوي او بعض اوقات کله کله د ضرر باعث هم جوړ شي. یو سړی د بربند لومبي دې ټیم کې صدو بالکل بیلور ده میو سره روغلو منچکې روغلو لا غومبس سره روغلو وای چې چلو ټاکی وکړو نو تکلیف ته جوړیږي. اې دی واجب نه کوم سره بالکل بربند لومبي رمن لنډغره لومبي دې د پکور دا چې د بنوستي باندې ولومبي او کوم سړی بالکل لنډغره لومبي بربند لومبي کپڑے نه دی چولی دې د پکور دغه چې دو قبله طرف ته مخ نه کوي قبله نه لګ په سیټ باندې اوس دو لومبي اټول اول پکور دغه دا صدا سړی لمبیدل نه مخ کی او داس وکي نه او داسه طریقه دغه چې اول لسونه ویزي کچې د غسل جنابت ته یعنی احتلام متشوده یا بیبي سره ملو شو یا جماعي کړي دا اغه نه بعد لومبي دي د غسل جنابت یې شي ندی کې دوه صرف بسم الله الرحمن الرحیم رشیدین روان نور ذکر نشي ولا بیت الخلا ته نوځي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا وای لسونه وینځي بیا دینه بعد استنجا وکي تشمتیازي کړي ډاکي متیازي کړي استنجا وکي یا مثال بدن باندې نورا ګندګي پلیټلی کېدلی هغه زوی دا والو وینځي نجاست حقيقي څه ودر شي دا والو وینځي دینه بعد لسونه څو وینځلو خلیته او بوچی غرغړی وکي کچې د ایدی غسل جنابت ولوي غرغړی ضروری نه دی خخا خبره ده چې غرغړی وکي اصل کې ضروری ده چې په ډاکی خلی باندې اوبو خلی ته وچی هغه نه بعد پیزه ته اوبو وچی او ضروری ده چې پیزه کې کم از کم د اډو کې ته اوبو ورسیږي اوس کله د اډو کې ته اوبو د سګي درمنه خېجی جوات خبره دماغ ته راسي او دماغ ته کله کله نقصان راسي نه دی پر اسانه طریقه علماء داخلي چې پیزه ته اوبو چا خېدري کې سره او به د کیلو سکاچ نه په دایو طرف کې وې بل طرف کې چې کم از کم د پیزه اډو کې زوی راسي لوی چي دا غزوي. اوس کا غسل جنابت ته غرغړات کوي او روجاده ندی کول پکورو اډو کی ته پوسه ته وبخي جاي روجاده ندی خجول پکورو ویل کله کله پوسه وبلول شي او یا خلی کی وبد نه تیر شي نو روجي متدلی یقیني خطر ده ورته کله دانو نو شو اغنه بعد سره میسوک استعمال کی میسوک اغنه بعد خلی ته وبوچی پیزه ته وبوچی مخ وینځي لسونه وینځي مسح وکي خپي وینځي یعنی لکه څنګه عام او داس کوي لمدل نه مخ کی کاغه غسل عام غسل لا سنت غسل لا اندسي لومبي یا واجب غسل لا دربني فرض غسل لا دربني اټولو کې او داس کول د مستحب دي سړی اول نه او داس وکي کله او داس وشولو اوس کې سکل لومبي پګور داس اول په خیمر باندې وبوچي چا دا ته پورالي کېدلی دا چا هغه ته بلټې نه لومبي په هرې ویدرګي سره اول په خیمر باندې وبوبي بیا په کیلمر باندې وبوبي بیا غنه بعد په سار باندې وبوبي اټول بدن باندې وبوبي او هغه بعد چې کله وبوبيږي په بدن باندې لوندي وبسي نو ته هغه لو سره سولای کم از کم هغه زوید نه پوتې نشي د سې زوینه ازو ته وبنتي کم از کم ازو لکی لسونو ویل پګوري تاسو ته وبورسي ویلي ک غسل واجب غسل و فرض غسل و هغه زو د ابو ونر سیدلې دی وخته د سروي برابر دا یو وخته ده دی وخته د سروي برابر زوی د نوچ پودي شو غسل نه ده شوا اوس کا غسل کې تور یو زوی وچ پودي شو بیا غته د سینې شو کوي تروشه بیا سار نه غسل وک بیا بلومینا کوم زوی تور وچ پودي د مثال لوس کې دغه زوی د نوچ پودي شو یا بل زوی د نوچ پودي شو هغه زو باندې ابو وچ ابو په وبېږي د سینې ته لوس لون کې صرف وسره د سینې ازو باندې وبو بیوي او بل غسل کې د سینې د رنج روغلی لمدار رنج زوم دی وای په مغه باندې نه بلکې زوم دی وبو بیوي او په بدن باندې وبېږي نو پورا بدن باندې وبو بیول پکور دي سيو زوی د نوچ پودي نشي او کم از کم غسل کې بدن باندې درې پری وبو بیول پکور دي کچې د غسل فرض نه غته صرف بسم الله یل پکور دي
او که غسل فرض نه مستحب اندسي ته غرمه د شو د لومبي بار بار کته لومبي بالکل لومبیدل شي غرمه د بار بار لومبي سره لومبیدل شي هغه کی خبر ده چې کله او داس کوي او د سور خپل دوغونی سره هغه دوغونی دی ا دوغونی مقابله شي شله موږ سره به ا دوغونی به خيو کله چې کپڑے سره لومبیدل دي پر وبوسي خاطر کا دغه اول سره وبوسي به خایلو صوبسي به کیلو صوبسي ویل بسلو کې په وال کیلو صوبسي بیا نه بعد خایلو صوبسي او څکله کپڑے اچوي کپڑے چولو کې اول خایلوس به کیلوس بیا نه بعد سره سر باندې کپڑے وچی خصوالم بدلی لمبدل نه بعد ته زون خمس دور په ټوله باندې وچ کړه ټول بدن بالکل صفوشي او وچی کله چې لومبي اکثر خلک دا نومه طریقه کوي ځدی کې ډېر زیاته بهتري کوي غسل کوي ازونه بار نه چوکو سره غږی دوه سره خبري کوي بعضی زنه نه خدای چې بالکل جامي کوي ازور کې هغه لومبي هم او بار نه وخت او تویلوړي جام اوسر کوي نه دی وخت کې چونکی بدن رمنده دی وخت کې جام نه د کول پکور ضروري خبره نه وي بالکل جواب نه دی پکور بالکل پکور نو زنه نه ودا نن لري نه ودا نن عمومي د بني مو سګور اکثر خلک څکله بیت الخلا د نوزي ایوات نوزي د بلې ته وایي ته ودرېګا بس به مو سره غږیږي څه زړه سره خبرې کوم دا اکثر عمومي د بني زنانو کې د خبرې ډېری زیاتې نه دینه ځون ستل پکور دي دینه من رغلی دا او څنګه ولنه بدلی فورن کپڑے اچول پکور دي ویل دي ټیم کې جنات وی شیطانون وی سړی د بیا نقصان رسي بلا وجه ستر نه دی کولول پکور بس سوره پرې ته ستر کولول ضرورت لمبیدل په ټیم کې څنګه لمبیدل وشو فورن کپڑے اچول پکور دي نو غسل لمخ او داس او د غسل طریقه دا اوس کا مثال په توګه یو سړی غسل کوي وړه ده یا جمع ده اوس جمی کې سړی به په سړو باندې لمبیدل ته مشکل وي خبر ده چې دوه او بزون د ګرمي کی کچا او بو ګرمول باندې دي پیسې نه لګي پیسې دولګي یعنی او بو د ګرمي کی زون دی بارا لمبیدل کوم زرو کی ضروري کوم ټیم کې بل لمبیدل کیږي کله چې یو سړی نو مسلمان شروع اسلامي رول د ټیم کې غسل کولو د ضروري دي د فرض دي ځکه غسل یعنی ضروري دي واجب دي یا خاصه او خوند خپل منځ کې ملو شو څنګه د جماع لري شي صحبت ودري شي دینه بعد غسل کول د ضروري دي احترام وشو نرینا سړی دا شپې ته خوب کې احترام وشو غسل باندې فرض ضروري د خوب کوي جمعه پورې باندې غسل کول د ضروري دي او کوم سړی سموردا ولومبي مردا لمبول نه بعد د چو غسل ور کړه د دې تم په کور دی مستحب دی چې دا سړی غسل وکړي نه بعد او چې کوم سړی حج ته روان ده احرام تړي احرام نه مخکې د سنت دغه ده چې دوه غسل وکړي خزه ده خپل میاشتې بیماری څنګه ته حیض یې شي شپې ورځې د ورځې د ته د ان د لاستا اسلام امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي څخه د کم از کم حیض 3 ورځې راتل شي زیات نه زیات لاس ورځې راتل شي اوس د خپل بیماری نه سپوګه شولا دوبو خو غسل کوي یا بچای پیدا شوی څنګه ته نفاس یې شي نفاس نه بعد 40 دن دا ضروري نه خو به خزي وینې کوم د 40 دن درسي کله شي هغه په شلو ورځو کې پوګ شي 25 ورځو کې پوګ شي خو به هر څه پوګ شي د نفاس نه د زو کې د غسل کول ډیر ضروری دي یعنی واجب دي او بو ویلوړي دي طلب دا ډان دا وړوګه دا ستر نه دا اخی غسل جنابت نه دی کول پکور ویلي او بو پلیدیږي وسره او بو کې اسراف هم نه دی کول پکور کم از کم امام مذهب دا غدا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي 4 کیلو او بو کم از کم بودی غسل سړی وکي او رمند طلب ته ندی ګړي دل پکور سړی زوم دي کپڑے و چی لنګ یا څه وتړي هغه نه بعد طلب د یا ډان د چی شم دي اخته سړی دخیل شي یعنی لمبدل په وخت کې پردا کول پکور دي زنه نوی هغه کاب ذکرې وي زنه نرینه هغه وخت بریخي کاب ذکرې وي اوس تور نرینه هغه ستر وخت بریخي کاب ذکرې لمبولو کې بده کاب څخه خو خلصي خلاص نه کړل او به نو ورسولي د غسل لګي زنه نادي زنه نن سبا خو اډوانس زمانہ ده نو ماډرن زمانہ ده دی وخت کې خزي کوم دی هغه کاب ذکرې نه کوي بس کلیپ ته وروچی یا جوړي ته وروچی نه دا د خلصول بګور دي یو مخکې زمانہ وا هغه به وخت دوره کاب څه کوله څه خو ما خو ډیره تقریبا 2-3 غنټې به بدرې دي هغه د سیوا څه خلصول باندې بعد 2-3 غنټې لګې دي او په جوړولو باندې بیا 2-3 غنټې لګې دي هغه کاب چې اوس نشته دي چې کی کوي یو خلصول ضروری نه ده بس هغه کې صرف وخت لمدول ضروری دي بهرحال نرینا سړي دي پر کاب څه بالکل خلصول ضروری دي او زنانا کا کاب څه رنگي وا اسنه سره خلصیدل هغه ضروری ده او که به کاب څه ډیر ټایم سره مشکل سره جوړ کړی و یو بلکې وخت څنګه اکثر ایمو مهاجر څوک میخان دي هغه یې دا نه هغه نو نه وخت خلصول به غو ډیر ټایم لګي کاغه نه کې خلاص دی سیدا حمام د سړی نوځي نو په کور دغه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وي کچېتا یو سړی دا غسل وبدي ضروری ده او بو د نه مليږي انتظار وکړلو
نو اوس دې د پکور دا څه ته تیمم وایي ویل ټیمونه تیریږي څوک اوبه نشته یا اوبه شته دي سړی دي سړی اوبو دي سړو اوبو دی واجب نه دو بیماریږي نو څه بیماریږي نو ګرمي اوبو ته ملويږي نه الموز انتظار کوي او نازو کې الموز نه دي د پکور د دې کې تیمم وکي یا اوبه ګرمي شته دي خڅدوی کوي ازو کې زخمی ده زخم زیاتي بیا هم د تیمم کول شي بهرحال تیمم لپاره خپل طریقه ده خو اوس انسان لوز زخمی ده ساری زخمی ده لوز موت ده خپای موت ده یا مثال پټېری کېدلی یا پلستار چولیا اوس خو د غسل کوي ضروری ده باندې غسل څه کوي نو کوم څه د پلستار لګیدل مثلا د زون کې پلستار لګیدل د زون د زون سیلوس پلستار کېده دا غوځي بووینځي دی باندې په پوسنه دا نمونه مسح کوي لوس بودلون کی دا نمونه به مسح کوي هغه خپې کې دا نمونه به مسح کوي یوې پری دوی پری یا درې پری هغه وینځل ضروری نه دي پټې باندې پوسنه مسح کول شي غسل کې وب په ټول بدن باندې لوندې طرف ته یعنی بیول بوګور دي یو سړی دا شپې خپل بیبي سره ملو شو اول ټایم کې صبح راځي تر 15 غنټې ټایم دی اوس به څه کوي خولي ته ووچی خوب کول شي یا اوداس وکي خوب کول شي یا جنابت ته پیښ شو دا احتلام مو شو دا یا بیبي سره جما کړی دا غسل باندې فرض شو دا شپې راچ شو وګه شو دا اوس دی دا لبدا خشینه زکه جمع وي سړی وي زو به ګرمۍ ټایم لاګي نو دو خولي ته ووچی یا د اوداس وکي بالکل خروکم کول شي خدا غسل یو سړی دا مثال نن سبا ټایم کې ان لاس بجې سره دي د احتلام وشول یا جما وکړه سبې راځي خوري 5 غنټې دي نو دوکا خلی دا وبوچی زمري څملستر شي خودوره تاخير به نه کوي سازونه کې ونی سبې الموس کزو شي دوره لټ کول نه دي وګوره حالت جنابت کې کته چو سره لوس ملوي بالکل ملول شي کته چو سره غیګه ملوي سره ناظر نرینه سره ملول شي بالکل جنوبي سره چې دا چوته احتلام شو دا غسل ورونی ضروری د فرض ده ایدي خلا ایدي توکي ایدي لیاړي ایدی وکی ایدی جوټا دا پلید نه دا پوک دا بالکل دی بنیزه جنوبي سړی قرآن پاک تلاوت نشي کولا طواف نشي کولا مسجد ته نشي دخیدله دا د نجایز دي البته ذکر او اذکار کول شي استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله دا نومنا کول شي نو الله تعالی دوی س مو دوست په دې باندې خبرو عمل دا خبر باندې الله په مو دوست عمل کول توفیق نصیب کی البته یو خبر ضروری ده سکم غسل جنابت ته یعنی خو بدل څوم ضروری حقیقت شامپو سره ولې بدلی یا صابون سره ولې بدلی سکم از کم بدن نه پلیتی ابدبو ورګشي دا خبره سره دا شونی سیمول کی الله تعالی د مو دوست په دا خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی ان شاء الله مختار روان کلیپ کی بمودی تیمم طریقہ او غسل مزید نور څه مسائل خيو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين